بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا. منګه پرون ویلو چې په دې متن الکافی کې دوه قسم علوم دي، یو ته علم العروض وي، یو ته علم القوافی وي. نو علم القوافی منګه ویلو چې د علم القافیه څه تعریف ته علم القافیه وعلم يعرف باحوال اواخر الابيات الشرعيه. ها او دا غي موضوع سره موضوع اواخر الابيات الشرعيه او واضع سوق ده معلم. وس منګه دا د علم القافیه تعریف له وس د قافیه ساده تعریف چې کوم منګه سو د ساکن اول ما قبل متحرک نه واخلا او د اخر ساکن پوری د کوم حروف دي ته سوې قافیه ورته ویلېږي. واښوي دې ته سوې لګي قافیه. بیا دا قافیه کلبه یا د کلمې بعضی سوي یا با پورا کلمه وي یا به یو کلمه او د بلې کلمې بعض وي او یا با د کلمې وي. دوی منګه پرون ویلو چې په دې قافیه کې به منګه 15 باسونه کوو. نو لولنه با سینه د تعریف د قافیه او اقسام د قافیه دا وشول. دویمه با سینه د حروف القافیه من ویلو چې حروف د قافیه سودی شپږ دي. نمبر 1 سره روی، دویم وصل، دریم خروج او سلورم ردف، پنځم تاسیس او شپږم دخیل. اوس پرون من ویلو چې روی پکې څه ته وایي؟ هو حرف بنیت علیه القصیده ونسبت الیه. دا حرف ته ویل کېږي چې د قصیدې بنیاد پرې باندې او د نسبت شوی. پوه شو به باندې ها. وس منګه دویم نمبر وای وصل. ما ته فکر ده کتابونو سره کولاو کوي ها. ما ته ګورې چې ما وې ما په خیاط جمعه ته ګورې او کنه په کتاب کې به سره ما سره لګاو نو چې تاسو اسانه. دویم ده وصل. وصل هغه ته ویل کېږي هو حرف لین ناشئ عن اشباع حرکت الروی. چې دا حرف لین ته ویل کېږي. یو خبره دا یاد وساتئ چې لکه په قاعده کې تاسو ویلي یا په سر پرې کتابونو کې چې حروف علت کم دي. ناورما د واو الف یعنی چې کله موافق حرکت دي ته حروف مد ویل کېږي. او د واو الف یعنی چې ما قبل کله مخالف حرکت وسورته وي. ودل ګرورې لین او مد یو شی ده. دلته چې حرف علت راغلی کنه مکه ته حرکت راغی نو که حرف لین دی او که مد دی خو دې ورته لین وي. پوه شئ. نو حرف لین ناشئ عن حرکت عن اشباع حرکت الروی. ما ته وګورئ چې د روی خو پیژنې کنه. نو هغه روی باندې چې کم حرکت ته آی باندې کله موږ اشباع وګو یعنی راي کاګو هغه باندې چې کم مد راشي کم مد پکې راشي نو دغه ته ویل کېږي وصل. لکه سالم میم راغلی دی نو چې میم ته راکاږي نو په اخره کې به څه راشي؟ واو به راشي. څه به راشي؟ واو به راشي. نو دغه میم ته خو دغه وایي روي وایي خو دغه د روي د حرکت چې د راخ کوو نو دغه ته څه ویل کېږي؟ وصل ویل کېږي. چې په کلمې په اخره کې د قافیې په اخره کې فتحه راغله او دا د راخ کو دا نو سبب کې پیدا کېږي پیدا کېږي واو به پیدا کېږي یا پیدا کېږي الف په پیدا کېږي او که زیر راغله نو سبب کې پیدا کېږي یا پیدا کېږي. پوه شئ. نو حرف لین ناشئ عن اشباع حرکت الروی او ها ان تلیه یا به د سره ها راځي په اخره کې به سره راځي ها به راځي. نو ګوره و مثالونه به دي. یو دا چې لکه په اخره کې ضمه راغلی نو په اخره کې به څه پیدا کېږي؟ واو. او وی چې په اخره کې کسره راغلی نو څه پیدا کېږي؟ او که په اخره کې فتحه راغلی نو څه پیدا کېږي؟ او یا به ها راغلی نو چې ها راغلی نو په ها کې به هم دا خبره ده چې ها به یا ساکن وي یا به مفتوح وي یا به مکسور وي یا به څه وي. نو څو صورت دي ګوره. وسه ثاني هل وصل. دویم نمبر قسم په حروف روي کې هغه وصل له. وصل څه ته وایي؟ هو حرف لین دا هغه حرف مد ته وایي ناشئ عن اشباع حرکت الروي چې پیدا کیږي دا دراخ کودلو د حرکت د روینا او ها یا دا هاوی یعنی یا حرف علت وي او یا سوي هاوی. چې حرف علت نو څو قسمونه وي؟ درې. دغه حروف علت څو دي؟ کوم دي؟ واو به سره مخکې راځي د پېښ نو زما او یا به سره مخکې راځي او فتحه به سره وصول راځي او نو او ها ان یا به هاوی تليه الالف چې د الف سره خواته راغلي كقوله اقل اللوم عادل والعتاب وقولي ان اصبت لقد اصابا. نو بدی کې قافیه څه شریره قافیه نه پیژنم ناورما تا بابا کې سره قافیه ده
حرف روي پکې کم یو دی با پکې سره حرف روي ده با پکې سره او دا حرف روي نه وروسته دا الف ته د الف ته سوې الف وصل څورته وای والواو بعد ضمه او چې واو راغلی رسول زمینا كقوله لك قول الذي مصنف رحمت الله علیه شو شعر ده وې سقيت الغيث ايتها الخيام لا لا شعر ده متى كان الخيام بذي طلوع سقيت الغيث ايتها الخيام بدی کې قافیه لاول ما توقعیا یا مو پکې سره قافیه را روي پکې څه شعر میم پکې روي ده او دا واو پکې څه شعر بھائی وصل له هغه پويږي اوس به هر قافیه چې راځي کنه نو لکه اول به قافیه پکې ګورو اوس منګه یو روي وي وصل وي بیا پکې داخل ګورو بیا پکې تاسیس ګورو بیا پکې خروج ګورو دا هر یو پکې ګورو ها والياء بعد كسرة او يكلا بيا راغلي د کسرین ورسو كقوله لغلون شر دره كميت يزيل اللبد عن حال متنه كما ذلة الصفاء بالمتنزل بدی کی شجره ها متنزلی کی شجره زلی ولی زلی نزلی سره نزلی ولی ده دغه ګوره موږ ویلو دا اولنی ساکن چې مخکې کوم متحرک د راغې نه واخلو د اخره پورې نه اخرنه اولنی متحرک کم یو دی بریګه دا ساکن کم یو دی نزلی پکې څه شری پورا قافیه ده او حرف روي پکې کم یو دی لام او د لام د راقودونه چې کوم یا پیدا شوی دی راځي وي وصل نو دا درې دغه صورتونه شولې چې حرفلات واو الف یا شو کنه اوس چې ها راغلی وي نو چې ها راغلی څو صورتونه به وي سلور والهاء وتكون ساكنه دا بکله ساکنه وي لکه شعر دې لیکل لري وقفت على ربع لميه الناقه وما زلت ابكي حوله واخاطبه نو بدی کې دل کې حرف قافیه کوم یو ده خاطبه او حرف روي پکې کم یو دی با حرف روي پکې سره با او دی ها ته بس وایو ها الوصل صبر دوی ها الوصل ومتحركه مفتوحه او کله بدا متحركه وي مفتوحه وي كقوله لگا قول لري شاعر شو ها يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها بدی کې قافیه کما ده وافقها پکې سره قافیه ده او بدی کې حرف روي څه شری ها او ده هان ورسو سره ها دلګي يوافقها کې دا قاف دا پکې هاي ده هان ورسو سره الف و مضمومه کله ودا سي مضمومه وي لکه فيا لائم دعني اغالي بقيمتي فقيمات كل الناس ما يحسنونه دلګي په دې شعر کې به قیمتي ټکه نه لیکل شوی په بازو کتابونو کې بچا به کې دې سټیج لیکل شوی دی پکې ها فيا لائم دعني اغالي بقيمتي پکې شته څو بریږي د چا په دې کې شته د چا په دې کې څه ولګي پکې دا پکې باصل شعر کې شته فيا لائم دعني اغالي بقيمتي وقيمات كل الناس ما يحسنونه مدلګي بقى قافيه شيرا نونه سقافيه دا نونه دا بقى قافيه دا او حرف روي بقى نون ده او دا ورست بقى ها بقى وصل دا ومكسوره او کله بدا سوي مكسور بي كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله قافيه بقى خيا نعله بقى سلام قافيه دا او لام بقى حرف روي ده او دا ها بقى هاي وصل ثالث هل خروج او دریم دا خروج ده خروج څه ته ویل کېږي اوس ما ته وګوره خروج حرف ناجن عن حرکتها الوصل پدې کې موږ د هاي اوصل لا لکنه پر اخره کې دا درې صورتونه چې لکه موږ وی چې حرف روي چې کما
په حرف روي په هغه حرکت چې راښودلی شي یا به حرف علت راځي یا به ها راځي که نه اوس دا ها چې کله د ها څلور صورتونه یا به ها ساکنه به وي یا به ها مفتوحه وي یا به ها مکسوره وي یا به ها مضمومه وي که نه دا ها چې کله مفتوحه وه نو دې نه اوس ته الف پیدا کړو که نه لکه په اولي شعر کې ته وګوره یوافقها او په دویم کې دې پکې ها پیدا ضمه په واو پیدا کو یحسنونه کې او په دریم کې پکې ادا پیدا کړ کنه هغه سبب نو دا خروج هغه دغه ته ویل کېږي هغه حرف ته ویل کېږي چې د حرکت د وصل نه پیدا شي نو په مخکنی شعرونو کې دا یحسنونه کې قانون چې دا خو پکې لکه روي دی ها پکې وصل او دا ها نو ورستو دا او چې نه دا پکې خروج دی دا پکې سره وهو حرف الناشئ عند حرف ناشئ عن حركتها الوصل جدال حركت ده وصل ناراضي ويكون الفا لا بالف يوافقها فدي قافيه كم يو دايره وافقها نو دا قاف کې دغه قاف کې روي ده او دا ها کې وصلی ده او دا ها نو الف ته انداسي شره نو اوس په دې باندې تاسو ځان پوهه کوي چې دا خروج لري نه صرف په هاي وصل کې راځي یعنی په کومه کلمه کې چې په کومه قافیه کې چې هاي وصلی نه و نو باید به خروج هم نه چې په کومه قافیه کې هاي وصلی نه نو باید به خروج نه وواو او واو کې يحسنونه او یاد لکه نه لعی پوه شوي کنه پوه شوي دریم نمبر خروج څه ته وایي هغه حرف ته ویل کېږي چې پیدا شوی د حرکت د هاي وصلنا او د روي د حرکت نه چې کوم پیدا شوی ته څه وایي د روي د حرکت نه اشبانه چې کوم حاصل شوی ته څه وایي وصل او دا به حرف علت یا به څه وي هاوي چار فعل دنیا با واو یا الف یا با یا چې هاي نه یا به څه وي یا به ساکنه یا به مفتوحه یا به مکسوره یا به مضمومه وي او د هاي وصل چې کوم منګه راکاګو نه ته څه ویل کېږي خروج هغه پوه شو به باندې رابع هر ردفو پنځه سلورم نمبر 3 نه ردف ته ردف څه ته وایي هو حرف مد قبل الروي چې دا حرف روي نه مخکې چې کله مد راشي دا حرف روي نه چې کله مد راشي نو دا به څه وي او مدونه زنه پیژنم چې څو مدونه دي یاره ها مد څو قسمونه دي درې کم دي الف مد او مد نو فالالف كالف راغله كقوله لکه الا عم صباحا ان يتهطل اليالي وهل يعمن من كان في العصر هل يعمن من كان في العصر الخالي الا عم صباحا ان يهطل البالي پدې کې قافیه څه شری بھائی بالی په قافیه ده بالی په سره حرف روي په وقایا لام او وصل په وقایا خروج په وقایا خروج په نشته ولې او بیا په دې په وقایا بده بان ورسو د الف سره د حرف روي نه مخکې د حرف روي په کم یو ده لام نو د لام نه مخکې چې د الف ته دغه الف ته بسوایو ریدا په ساده خپل کتابونه نو که خرچو بینه کې نو لیکي پکې ځان ته کنه بیا به تاسو د غیر سره امتحان کې به دا راځي بیا به تاسو ځل تکرار کوئ نو تاسو به پکار راشي تاسو ذهنونه خو دې تیز نه دي ماشاءالله چې ما وې تاسو ته درنه اوته بالی پدې کې بالی قافیه ده با پدې کې د لام چې دا به کې روي ده یا به کې وصل ده خروج به کې نشته او الف چې دا به کې ردفته والیا یا بیاوی لکه بعید الشباب عصرحان مشیبو ضحابك قلب في الإحسان طروب بعید الشباب عصرحان مشیبو نو بری مشیبو کې ماته قافیه وخی بای شیبو پکې سره قافیه د حروف لرازا عربي پکې سره با او وصل پکې سره واو او دغه پکې سره خروج پکې نشته او ردف پکې کم یو ده یا لکه پوه شوي ګوره یا د دې بانه مخکې راغل لکه نو با روي دی نو موږ وی حرف مد قبل الروي والواو کله کله بس راغلی واو براغلی لکه قد اشهد الغاره الشعواء تحملني جرداء معروفه اللحيين سرعوب نو بدی کې قافیه ما ته وقیا حوب سره حوب قافیه ده حرف روي پکې وقیا بالا او بدی کې تماته وصل وقیا سګه الف کم ده وصل پکې سره واو ده واو پکې وصل ده یعنی باج مونږ راکو دا او د پکې خروج پکې نشته ده او رید پکې واو ده الګه پوښوي خامس التاسيس نه بس پرې کې نه یا غزه رسول غوړي یا دا ختمو مده
نه دینا خامس و تاسیس دغه یو ټکی دی داخل کې بیا سنشت دی خامس و تاسیس و الف بینه و بین الروی حرفون دا الف ته وایي چې د دې او د روی په منځ کې حرف راغلی پوه شئ چې د دې او د حرف روی په منځ کې یو حرف راغلی کنه نو هغه الف ته ویلېږي خامس و تاسیس پنځم د تاسیس دی نو تاسیس یې دا صرف الف راتلی شي تاسیس صرف الف راتلی شي دا هغه الف ته ویلېږي چې د دې او د حرف روی په منځ کې یو حرف راغلی د دې او د حرف روی په منځ کې څه راغلی هغه الف ته ویلېږي چې د دې الف او د حرف روی په منځ کې کم حرف وي لکه پوه شئ چې هغه الف ته ویلېږي چې د دې او د حرف روی په منځ کې حرف وي لکه ګوره مثال ويكون من كلمه الروي او دا به کله کله وي د کلمې د روي نه مطلب دا کنه چې په کومه کلمه کې د حرف روي راغلی دی په هغه کلمه کې به د الف تاسیس هم راغلی او کله کله به داسې وي چې کله کله به داسې وي چې په کومه کلمه کې چې د حرف روي راغلی نو په هغې کې به د الف تاسیس نه راغلی بلکې په بله کلمه کې به راغلی پوه شوئ لکه ګورئ وليس على الايام والدهر سالمو نو به دې کې قافیه ماته وښیه سالمو او به دې کې حرف روي وښیه میم دی پکې او وصل پکې وښیه واو دی پکې او دا پکې وښیه خروج پکې نشته دی او ردف پکې وښیه لام ولې ردف ته الف ردف پکې د سره شته نو ردف خو هغه ته وایي چې هو حرف مد قبل الروي چې د روي نه مخکې حرف ردف د حرف مد راغلی دلته کې دا میم پکې دا دغه واچوله میم دې پکې روي واچو نو د میم نه مخکې خو لام راغلی دی د میم نه مخکې لام دی که نه نو په دې کې دغه پکې لکه دا ضروري نه ده چې د شپږو حروفو په هره قافیه کې به د شپږو حروف ماته موجود وي داسې پکې نشته دی پوه شوې بری باندې لکه اوس په دې کې ګوره خروج نشته دی او ردف پکې نشته دی او دا الف چې دی الف ته څه ویلی کېږي الف تاسیس اوس ګوره موږ وی هو الف بینه و بین الروي حرفون چې دا هغه الف ته ویلی کېږي چې د دې او د روي په منځ کې یو حرف راغلی نو د الف او د روي په منځ کې څه شی راغلی دی ومن غیرها او کله کله به دا د دې مطلب دا دی چې کله به داسې وي چې د حرف روي چې په کومه کلمه کې راغلی ده نو په کلمه کې به د الف تاسیس هم راغلی وي او کله کله به داسې وي چې په کومه کلمه کې حرف روي راغلی دی نو په هغې کې به د الف تاسیس نه وي راغلی بلکې او دا به کله وي دا به هله وي چې کله روي ضمیر وي چې کله روي څه وي ضمیر وي روي څه وي ضمیر وي لکه ګورئ الا لا تلوماني كف اللوم ما بيا فما لكم في اللوم خير ولا ليا په دې صورت کې ماته دا وخه لا ليا په دې کې دا قافیه کم یو ده لا ليا زر در وای هو په دې کې دغه څه شری قافیه پکې دا روي پکې یا دا روي کې سره یا دا وسره یا چې دا ضمیر ده کنه یا ضمیر ده کنه او اوس په دې کې دا الف چې الف ته سوې ده یا نو الف وزل او دې دا ته سوې لام ټکي پکې شته لام ته وسوي تاسیس ورته ولې لام ته تاسیس وای تاسیس صرف الفی تاسیس صرف الفی ها دغه ته په داخل وای داخل وسره روان دي دغه داخل وای ها اوس ګوره دا الف نه الف چې پرېږي ولا لیا کې دا الف دا دغه ته الف تاسیس وای دې ته سوي او دلته الف تاسیس وګوره چې په کومه کلمه کې روي راغلی دی په لیا کې روي راغلی دی کنه نو په آی کلمه کې الف تاسیس نه راغلی او دا ځکه چې دا روي پکې ضمیرو پوه شئ او دا بل شی د استشهاد لپاره پیش کړی چې ګوره الم تعلم ان الملامات نفعها قليل وما لومي اخي من سماتيا نو بری سماتيا کې ضمیر نشته ده دلته ګورم دا یا چې دا روي ده یا پکې روي ده کوی باندې او دا پکې نشته ده او بعضه یا د حرف روي د ضمیر بعض وي مکمل ضمیر نه وي حرف روي مکمل ضمیر نه وي لکه دلته خو یا ضمیر مجرور کنه او په دې بل کې دا بیا قسم دا ده چې دا روي به مکمل ضمیر نه بلکې د ضمیر به یو حصہ وي فإن شئتما ألحقتما أو نتجتما وإن شئتما مثلا بمثل كما هما فدې کې قافیه وخه به زر ما هما به سره قافیه ده او په دې کې حرف روي کم یو ده میم ده اوس دې میم ته وګوره چې دا د هم ده کنه په اصل کې خو دا میم مکمل ضمیر نه ده مکمل ضمیر څه شری هما مکمل ضمیر څه شری هما ده او دا میم چې دا د حرف روي یو جز ده دا میم حرف روي د ضمیر یو جز ده او په دې ګوره ما هما کې دا الف چې نه دغه پکې الف تاسیس ده
پوه شو نو دا ګوره په کومه جمله کې په کومه کلمه کې چې حرف روي راغلی دی نو پای کې حرف الف تاسیس نه راغلی نو تاسیس څه ته ویل کېږي هغه الف ته ویل کېږي چې د دې او د حرف روي په منځ کې حرف راغلی بیا دا حرف روي دا یا به د حرف روي او الف تاسیس دواړه په یو کلمه کې وي حرف روي او تاسیس په دواړه بسګي او کله به دې وي چې دا حرف روي به په جدا کلمه کې وي او الف تاسیس به او د دې دوه صورتونه دي چې یا خو دا روي چې دا ضمیر وي مکمل روي ضمیر او یا ودا روي چې دا به ضمیر یو جزئی و ان کان عقلا فاقلا لی اخیکما بنات مقدر دې د استشهاد د پر پیش کړل دي وسادس هو دخیل دخیل څه دی هو حرف متحرک بعد التاسیس د تاسیس نو ورستو چې کوم حرف حرکت راغلی الف تاسیس نو ورستو چې کوم متحرک حرف ته لکه پسالیمو کې دا الف ته دا الف نو ورستو د لام ته د لام ته څه ویل کېږي دخیل ویل کېږي هغه پوه شوي نه ګوره دا حروف قافیه سو شولو شپږو نمبر 1 سره روی نمبر 2 وصل نمبر 3 رضا دا خروج او نمبر 4 رضا او نمبر 5 تاسیس او دخیل پوه شو به باندې دا به خاصه یاد کې ان شاء الله ثواب کې بیا اجرا کوو د نوې سبق سره